أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په حواله د بدر نه پس چې کوم فوري واقعاتو دغه ذکر حضور فرمایي ما کولو او په دغه حواله د دویم هجری کال چې کوم اهم واقعاتو نوای کې یو په مدینه کې د جنت البقیع نومي قبرستان قیام هم وو. د جنت البقیع د بنیاد او د ابتدا باره کې چې کوم تفصیل ملو شوی دی هغه صدا شان دی چې مدینه ته د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ نه پس الته قبرستانونه خو ډېر وو. د یهودیانو به خپل قبرستانونه وو او د عربو د مختلفو قبیلو خپل قبرستانونه وو. مدینه چې هغه وخت په مختلفو علاقو کې تقسیمه وه نو ځکه هرې قبیلې به په خپل علاقه کې په کلاو ځینو کې خپل مړي ښخول. د قبا بیل خپل قبرستانو چې زیات مشهور وو او هلته نور واړه واړه قبرستانونه موجود وو. د بنو ظفر قبیلې خپل قبرستانو، د بنو سلمه خپل بیل قبرستانو او په نورو قبرستانونو کې د بنو سایده قبرستانو چېرته چې بیا وروستو سوق النبي صلی الله علیه و آله وسلم قایم شوی وو. کوم ځای کې چې مسجد نبوي جوړ شوی و هلته هم د کجورو د لاندې د یو څو مشرکانو قبرونه وو. په دغو ټولو قبرستانونو کې بقیع الغرقد د ټولو نه زوړ او مشهور قبرستان و او بیا چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا د مسلمانانو د قبرستان په طور منتخب کو نو د هغې نه پس تر ننه پورې دا یو منفرد او ممتازه حیثیت لري چې کوم به تر تله همداسې وي. او د حضرت عبید الله بن ابي رافع نه دا مروي ده چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یو داسې ځای لټولو چېرته به چې صرف د مسلمانانو بیا قبرونه وي او په دغه غرض هغوی مختلف ځایونه کتلي وو ورتله به هلته کته به او دا فخر د بقیع الغرقد په برخه لیکلی شوی وو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایل چې ما ته حکم شوی دی چې زه دغه ځای یعنی بقیع الغرقد منتخب کم. هغه دور کې دې ته به بقیع الخبخبه هم ویل کېده. دلته بې شمېره د زرلک غرونه وو، دلته بې شمېره د زرلک ونې وې او نور واړه بوټي به دلته وو او ماشي او نور چینجي دلته ډېر زیات وو او ماشي به دلته ځینې د ګندګۍ په وجه یا د ځنګل په وجه به پیدا کېده او داسې به لګېده لکه چې دلته د سم د لوګي ورېځې جوړې شوې دي. ټولو نه مخکې چې څوک دلته ښخ کړی شوي وو هغه حضرت عثمان بن مظعون وو. رسول کریم د هغې د قبر سر ته یو کاڼی د نشانۍ په توره ایښی او دا یې فرمایلي وو چې دا زموږ پیشرو دی
او بیا به چلته د چم چې مړه کېدو نو رسول کریم نه به خلکو تپوس کوله چې دوی چېرته ښخ کړي شي او رسول کریم به فرمیل چې زموږ پیشرو د عثمان بن مظعون سره جوخت بقي کې ښخ کړي. بقي په عربی کې یو داسې ځای ته ویل کېږي چېرته چې ونې ډېرې زیاتې وي. بهرحال په مدینې کې دغه ځای ته به بقیع الغرقد په نامه دا ځای پېژندلی کېده ځکه چې دلته د غرقد یعنی د زرلک ونې ډېرې زیاتې وي. حضور فرمایي لکه څنګه چې ما ووایه. او د دې نه علاوه هلته نور چې کوم ریګستاني چې کوم بوټي وي هغه به هلته ډېر زیات و په خپله چې ټوکېږي او دې ته جنت البقیع ویلی کېږي. د جنت چې کوم لفظ دی په عربی کې د دې یو مطلب باغ یا د فردوس هم دی نو ځکه دا ځای په زیاتره په اجمي ظاهرینو کې د جنت البقیع په نامه پېژندلی کېږي. عبدالحمید قادري صاحب چا چې تفصیل لیکلی دی هغوی دا وایي چې موږ ته دا نه دي هېرول پکار چې رب خپل مقبرو قبرستانونو ته جنت وایي او د دې یو نامه مقابر البقیع دی د دغه ځای چې په عربو کې زیات مشهور دی. او حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دې باره کې څه بیان کړي دي په سیرت خاتم النبیین کې هغه څه دا شان دي چې د دغه کال په آخر یعنی د 2 هجري کال په آخر کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابهو لپاره په مدینه کې یوه مقبره تجویزه کړې وه چې ورته جنت البقیع ویل کېږي او هغې نه پس به صحابه عموما په دغه مقبره کې ښخېده. ټولو نه مخکې چې څوک په دغه مقبره کې ښخ شوي وو هغه عثمان بن مظعون وو. دوی په ابتدایي مسلمانانو کې شامل وو، ډېر نیک وو، عبادت ګزار وو، د صوفي طبیعت یې لرلو او د مسلمانېدو نه پس هغوی یو ځل رسول کریم ته عرض کړی و چې ما له اجازت راکوئ چې زه خو دا غواړم چې بیخي تارکو دنیا شمه، دنیا بیخي پرېږدم او د ښځې او د ماشومانو نه بیل شمه او خپل ژوند ښه په اخلاص صرف د خدای پاک عبادت لپاره وقف کړم. خو رسول کریم هغوی له د دغې خبرې اجازت ورنکړو بلکې کومو خلکو به چې دنیا خو پرېښوده نه خو مکمله خو روژه او لمونځ به یې دومره زیات کولو چې د هغې په وجه به د هغوی چې کوم متعلقین وو د هغوی په حقونو به اثر پرېوتو نو هغوی ته هم هغوی فرمایلي وو چې تاسو ته پکار دی چې د خدای پاک حق خدای له ورکوئ او د ښځو د ماشومانو حق ښځو ماشومان له ورکوئ، د میلمه حق میلمه له ورکوئ او خپل د نفس حق خپل نفس له ورکوئ ځکه چې دا ټول حقونه د خدای پاک مقرر کړي دي او د دې پوره کول په عبادت کې راځي. یعنی د حقونو پوره کول هم عبادت کې داخل دي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم عثمان بن مظعون له د دنیا د ترک کولو اجازت نه ورکړی او په اسلام کې تبتل او رهبانیت هغوی ناجایزه ګرځولی و چې ناجایزه وګرځولو نو خپل امت لپاره د افراط او د تفرید ترمنځ یوه منځه لاره هم مقرره کړه. د عثمان بن مظعون د وفات صدمه رسول کریم ته ډېره زیاته شوې وه او روایت کې دا راځي چې د هغې له مرګ نه پس هغوی د هغې تندی ښکل کړی و او هغه د هغې سترګې نمجنې وې او د هغوی د ښخولو نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د قبر سر ته یو کاڼی د نښې په طور نصب کړی و او بیا به هغوی کله کله جنت البقیع ته تله او بیا به هغوی کله کله جنت البقیع ته تله او هغوی لپاره دعا کوله. عثمان لومبي مهاجر و چې په مدینه کې وفات شوی و. حضور فرمایي چې زه به اوس د ضیام غزا یا د بني غطفان د غزا ذکر کوم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا اطلاع ملاوه شوې وه چې د غطفان قبیلې خاخ بنو سالبه او بنو محارب ذی امر چې یو ځای ولته راغونډ شوي دي دا د غطفان په علاقه کې یو ځای دی او اراده د هغوی دا ده
چې د مدینې چې کوم ریاست د دغې د خوشه چې کوم علاقې دي په هغې به حمله کوي او د هغوی ټولو راغونډونکي او د مسلمانانو خلاف راپارونکي تن د بنو محارب سره تعلق لرلو د سور بن حارث دغه نامه وه. رسول کریم ته چې دا خبر ملاو شو نو هغوی خلکو له د تیاری حکم ورکو او سره د 450 صحابه هغوی د 450 صحابه او لښکر سره هغوی د مدینې نه روان شو. هغوی سره یو څو اسونه وو او په مدینه کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت عثمان بن عفان خپل قائم مقام مقرر کړی وو. د غطفان غزا د ربیع الاول په میاشت کې او په 3 هجري کال کې شوې وه. په 12 ربیع الاول هغوی د دغه غزا لپاره روان شوي وو. 11 ورځې د مدینې خلکو د هغوی جدایي برداشت کړې وه او یعنې پس هغوی یعنې رسول کریم په 24 ربیع الاول واپس مدینې ته تشریف راوړی وو. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د غطفان له د سر ټیټولو لپاره چې کوم ځای کې هغې ایسار وو د هغې په علاقه کې د هغه ځي نامه ذي امر وه او په دغه وجه دغه غزا ته غزا ذي امر یا د غطفان قبیلې په وجه دې ته غزوه بنو غطفان ویل کېږي. د مشرکانو د راغونډېدو خلاف د رسول کریم د روانګۍ تفصیل کې داسې لیکل شوي دي چې مدینې نه د روانېدو نه پس صحابه ته ذوالقصه یو مقام هلته د بنو سالبه یو تر ملاو شو. ذوالقصه د ربضه په لاره کې د مدینې نه 40 میله په فاصله و. د دغه تن نامه جبار وه. صحابه هغه ګرفتار کو او ترې تپوس کو چې کوم ځای ته چېرته روانې نو هغه ورته وویل چې یثرب ته تلل غواړم او د روزګار په لټون کې. نو هغه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم له راوړی شو. هغه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د خپل قام د حالاتو نه هغه رسول کریم د خپل قام د حالاتو نه خبر کو. رسول کریم هغه له د اسلام بلنه ورکړه نو فوراً مسلمان شو چې کله هغه د رسول کریم د ارادې نه خبر شو چې هغوی بنو سالبه او په بنو محارب باندې حملې لپاره روان دي نو هغې ورته عرض وکړو چې یا محمد صلی الله علیه و وسلم هغې به بیخي ستاسو مخې ته نه راځي. که هغوی خبر شو ستاسو د راتګ نه نو هغوی به وتښتي او په غرونو به وخیږي. خوشه علاقو باندې هغوی بېشکه چې حمله کول غواړي د مدینې خو مخامخ به نه راځي د مسلمانانو. ورته وی چې زه تاسو سره به ځم. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم جبار بلال ته وسپارلو. هغه تن مسلمانان د یو بلې لارې باندې روان که او دغې علاقې ته راغلو. هغه ځای چې کوم موجود خلک وایي چې کله اسلامي لښکر وکتو چې را روان دي نو هغوی ټول هلته نه وتښتېده او په غرونو وروخته. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هم مخکې شو او ذي امر نومې چې کومه چینه هلته ورسېد هلته ایسار شو. ناڅاپه هلته ډېر سخت باران شروع شو او رسول کریم او د صحابو کپړې دغې جامې ټولې لوندې شوې. نو رسول کریم خپلې جامې چې کومې لوندې وې هغه د وچولو لپاره په یو ونې واچولې او په خپله د هغه ونې لاندې څملاسته. نور صحابه خپل کارونو کې مصروف شو. همدلته د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د شهید کولو ناپاکه کوشش شوی و. دې باره کې چې کوم لیکلي دي واقع چې کوم راځي توره راخستونکي چې کوم یو تن و نو دا خلک خو په غرونو پټ شوي وو خو د رسول کریم ټول نقل و حرکت هغوی کته د بره نه د غرونو نه. مشرکانو چې کله دا ولیده چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم یو ځای کې یوازې ملاست دي نو هغوی خپل سردار د اصول له راغله. دا تن په هغې کې د ټولو نه زیات بهادر و. مشرکانو هغه ته وویل چې دا وخت محمد صلی الله علیه و وسلم بیخي یوازې ملاست دي نو دا ستا کار دی ته ورشو هغه سره وګورې. او یو روایت کې دا هم راځي چې په خپله د اصول چې کله دا ولیده چې رسول کریم هلته یوازې ملاست دي نو هغه دا و چې که زه همدا وخت که ما محمد صلی الله علیه و وسلم ونه وجلو نو خدای دې ما ووژني. نو بهرحال هغه دا ووی او توره راواخسته
او د رسول کریم سره ته ورسېده او بیا هغې مخاطب که ناڅاپه ورته وی چې نن یا دا ورته وی چې اوس تاسو څوک زما د لاسه بچ کولی شي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېر په اطمینان وفرمیل خدای پاک به ما تا نه بچ کوي. نو په دې هغه په ځمکه پرېوته او توره د هغه د لاس نه پرېوته. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فوراً د هغه توره راواخیسته ورته وفرمیل چې تا به اوس ما نه څوک بچ کوي. نو په دې د سروې لا احد وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والله لا اقصر علیک جمعا ابدا چې هیڅوک مې نشي بچ کولی او زه ګواهي ورکوم چې د خدای پاک نه بغیر بلې څوک معبود برحق نه دی او محمد د خدای رسول دی او قسم په خدای آینده به زه هیڅ ستاسو خلاف خلک نه راټولوم. دا لفظ هغې کړی و. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه تروم هغه له ورکړه او یو روایت کې دا راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب فرمایلی و چې د سور دغې طرف ته متوجه شو. دا ورته وویل چې قسم په خدای تاسو د احسان کولو په معامله کې ما نه ښیئ. نو رسول کریم ورته فرمایلي چې انا حق بذلک منک زه د دې خبرې تا نه زیات حقدار یم چې احسان وکړم. او د سور بیا خپل کام طرف ته واپس لاړو خو دغې حل بیخي بدل و. خپل کام د تبلیغ کول د سور وی دا واقع بیان کړي چې ما سره څنګه زوی پرېوتم. نو هغې وی چې زه هلته ومه چې ما هلته یو لوړ دنګ تن وکتو او چې کله چې زه هلته توره په لاس ولاړم نو ما وی چې ما ولیده چې یو دنګ سړی دی چې هلته ولاړ دی هغه ما له دیکه راکړه په سینه. نو زه وی پرېوتم او زه پوه شوم چې دا څوک انسان نه دی دا خو څوک فرشته ده. نو هغه وخت ما دا اقرار وکړو چې خدای پاک نه بغیر بل څوک نشته معبود برحقه او محمد خدای رسول دی. نو چې د قسم په خدای زه به چې د هغې خلاف څه حرکت نه کوم. او بیا هغه خپل کام له د اسلام دعوت ورکول شروع کړو. خدای پاک د هغې په ذریعه ډېرو خلکو له هدایت ورکړی و. او بهرحال دې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته واپس تشریف راوړه او چېرته هم څه مقابله ونه شوه. د دغه غزا لپاره هغوی ټول 11 ورځې د مدینې نه بهر وو او د یو قول مطابق 15 ورځې هغوی د مدینې نه بهر پاتې وو. خو ابو عمر وایي چې رسول کریم په نجد کې د سفر پوره میاشت تېره کړې وه. بهرحال د مختلف روایتونه دي خو د 100 ورځو دا سفر و. ځینو علماو دا بره چې کومه واقع بیانه شوه د رسول کریم باندې د تورو چتولو یعنې کومه کعبة الله نه حمله وه دا د ذات الرقا چې کومه غزا وه دغې واقع چې کومه وه نو هغه یوه واقع تسلیمه کړې ده. خو اکثره محققین دا وایي چې دا دواړه بیل بیل واقعات دي د بیلو بیلو غزاګانو. د ذات الرقا د غزا په موقع چې کوم تن حمله کړې وه د هغه نام هغه ورځ بیانې شوی ده او دې باره کې دا هم ویلي شوي دي چې هغه هم اسلام قبول کړی و او دا هم شته چې اسلام یې نه و قبول کړی خو هغه رسول کریم سره دا لوظ کړی و چې آینده به جرم د هغې مخې ته نه راځي مقابله کې. بخاري کې دا هم روایت شته. د دغه مودې چې کوم واقعات دي په هغې کې یوه واقعه دا هم ده چې د حضرت رقیې وفات شوی و او د حضرت ام کلثوم واده شوی و. تفصیل صدا شان دی د تفصیل عبدالله بن منکف بن حارثه انصاري بیان کړی دی چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا لپاره روان شو نو حضرت عثمان یې خپلې لور حضرت رقیې سره پرېښي وو ځکه چې هغوی بیمار وو. هماغه ورځ هغوی وفات شوي وو چې په کومه ورځ حضرت زید بن حارثه مدینې طرف ته د فتح خوشخبري راوړې وه
مدینه ته راغلي او د فتح خوشخبری سره. دا کومه فتح خدای پاک بدر کې رسول کریم له ورکړې وه. رسول کریم د حضرت عثمان لپاره د بدر چې کوم مال غنیمت وای کې برخه مقرره کړې وه او د هغوی برخه د بدر په جنګ کې چې کوم شاملینو د هغوی برابره وه. رسول کریم د حضرت عثمان حضرت رقیه د وفات نه پس ته خپل لور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان ته وعده کړې وه. د حضرت ابو هریره نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان سره ملاو شو د جومات په دروازه ورته وفرمایل چې عثمان دا جبرائیل دی هغوی ماله دا خبر راکړی دی چې خدای پاک د ام کلثوم نکاح د رقیې عمره حکمر باندې ستا او د هغې سره ستا په حسن سلوک تا سره کړی دی. یعنې څه د حضرت رقیې حکمر و په هغې هغه عمره حکمر باندې ستا نکاح کړی دی. د دویمې لور نکاح هم خدای پاک حضرت عثمان سره کړی و. حضرت عایشه بیانوي چې کله رسول کریم ام کلثوم حضرت عثمان ته واده کړه نو هغوی ام ایمن ته فرمایلي وو چې زما لور ام کلثوم تیاره کړه او عثمان کره یې پرېږده او د هغې مخې ته دف وغږوه. نو بیا هغوی همداسې کړي وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم درې ورځو پس حضرت ام کلثوم لیدلي وو. ورته فرمایلي چې زما خوږې لورې زما ګرانې لورې په ما ګرانې لورې ته خپل ستا خاوند څنګه د تا څنګه بیا موندو هغه. نو حضرت ام کلثوم ورته عرض وکړو چې بهترینه خاوند دی. حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کره تر 9 هجري کاله پورې وه نه پس د هغوی بیمار شو او وفات شو. رسول کریم د هغوی جنازه کړې وه او د هغوی قبر سره ناست و. حضرت انس بیانوي چې هغوی نبي کریم حضرت ام کلثوم په قبر په داسې حال کې لیدلی و چې رسول کریم سترګې نمجنې وې. دا د بخاري یو روایت کې د هغې واقعې داسې ذکر شوی دی چې هلال حضرت انس بن مالک ته روایت کړی چې هغوی وویل چې موږ د رسول کریم د لور په جنازه کې موجود وو. هغوی وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم قبر سره ناست و ما ولیده چې د هغې د سترګو نه اوښکې بهیدې دی. په یو روایت کې دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ام کلثوم په وفات فرمایلی وو چې که زما درېیمه لورم وي نو ما هغه به هم عثمان ته واده کړی وی. حضرت ابن عباس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو ځای نه تېرېده نو هغوی ولیدل هلته چې حضرت عثمان هلته ناست دی او د حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی الله علیه وسلم د وفات په غم کې هغوی ژړل. راوي وایي چې رسول کریم سره د هغوی دواړه ملګري یعنې حضرت ابوبکر او حضرت عمر هم وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان نه تپوس وکړو چې عثمان ته ولې ژاړلی یې. نو حضرت عثمان ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زه په دغه وجه ژاړم لږ یم چې زما د زوم کېدو چې کوم تعلق و تاسو سره هغه ختم شو. دواړه لوڼې تاسو ما ته ودې کړې وې دواړه وفات شوې نو چې کوم د زوم کېدو تعلق هغه ختم شو. نو هغوی ورته وفرمیل چې مه ژاړه قسم مې د هغه ذات دی چې چا په د قدرت په قبضه کې زما ژوند دی که زما 100 لوڼم وې هغه یو هغې کې مړه کېده نو ما به هره بله به مې تا ته ودولې ان تر دې چې په اصلو کې هم پاتې نه وې. بهرحال دا د یو مینې او د تعلق اظهار و چې د دواړو طرف نه شوی و. حضرت عثمان ته دا غم و چې زما رشته ختمه شوه د زوم کېدو خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی ډېره دلجویي وفرمایله او دا یې ورته وویل چې دا تعلق قایم دی ته په دې خبره مه پریشانېږه. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د دغه واده ذکر په سیرت خاتم النبیین کې داسې فرمایلی دی چې رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان بن عفان چې اهلیه وه د هغې د وفات نه پس ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپله بله لور ام کلثوم چې حضرت فاطمې نه مشره وه خو د حضرت رقیې نه کشره وه هغه اوس حضرت عثمان ته واده کړه.
په دغه وجه حضرت عثمان ته ذوالنورین یعنی دو نورونو والا ویل کېږي. دا د ام کلثوم دویم واده و ځکه چې هغوی او د هغې خور رقیه هم په سر کې د رسول کریم د تره چې کوم زامن ابولهب د تره ابولهب چې کوم دوه زامن هغې ته دې وعدې وې، خو د رخصتۍ نه مخکې د مذهبي مخالفت په وجه دا رشته ختمه شوې وه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخکې حضرت رقیه حضرت عثمان ته واده کړی و او د حضرت رقیه د وفات نه پس ته حضرت ام کلثوم هغوی ته واده کړ. خو افسوس دا دی چې د دغو دواړو لوڼو نسل سلسله ونه چلېده ځکه چې د حضرت ام کلثوم خو ماشوم مړ شوی نه و، خو د حضرت رقیې زوی عبدالله د 6 کالو بیا وفات شوی و. د ام کلثوم نکاح په ربیع الاول 3 هجري کال کې شوی و. د دغه مودې په واقعاتو کې د غزوه بحران ذکر هم شته. دې ته د بحران د غزا نه علاوه د فرو غزا او د بنو سلیم غزا ویل کېږي. بحران د فرو وادي په نوح کې د اهل حجاز د معدنیاتو د یوې ذخیرې نامه ده او د فرو وادي د مدینې نه د 9 میله په فاصله ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا اطلاع ملاوه شوه چې د بنو سلیم ډېر خلک ګڼ شمېر کې بنو سلیم په بحران کې راغونډ شوي دي، نو هغوی حضرت عبدالله بن ام مکتوم په مدینې کې خپل نایب مقرر کړ او د یو بل روایت مطابق حضرت عمر هغوی خپل نایب مقرر کړی و او سره د 300 صحابه او لښکر هغوی د بحران طرف ته ورووته، خو هغوی د وتو وجه نه وښکاره کړی چې کله اسلامي لښکر د بحران نه د 1 شپې په فاصله ورسېدو نو هلته هغوی ته د بنو سلیم یو تن میلاو شو. هغه رسول کریم ته وویل چې هغه خلک خو منتشر شوي دي، نو په دې هغوی دا تن یو صحابي ته وسپارلو او مخکې روان شول تر دې چې هغوی بحران ته ورسېدو. هلته هغوی ته هېڅوک هم ښکاره نه شو ځکه چې ټول د خپلو د اوبو په مقاماتو طرف ته منتشر شوي وو. رسول کریم واپس راغله او د جنگ نوبت رانغلو. رسول کریم د دغه غزا لپاره 6 جمادی الاولی ته د مدینې نه وتي وو او 10 شپې هغوی بهر پاتې وو، نه پس هغوی په 14 جمادی الاولی واپس تشریف راوړه. او د دې برعکس ابن اسحاق دا بیان کړي چې رسول کریم د قریشو تجارتي قافله ودرول غوښتن تر دې چې هغوی بحران ته ورسېده چې حجاز سره د فرو وادي په نوح کې یو ځای دی. هلته هغوی د ربیع الاخر او د جمادی الاولی 2 میاشتې قیام فرمایلی او د هغې نه پس هغوی واپس مدینې ته تشریف راوړو او د جنگ نوبت نو راغلی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د بحران د غزا تفصیل داسې بیان کړی دی چې لا د ذی امر غزا ته ډېره موده نه وه تېره چې د ربیع الاول په آخر کې او په 3 هجري کال کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا وحشتناکه اطلاع میلاوه شوه چې بنو سلیم یو ځل بیا د بحران په علاقه کې په مدینې کې ناڅاپي حملې لپاره په ګڼ شمېر کې راغونډېږي لګیا دي او دا چې دوی سره د قریشو یوه ډله هم موجوده ده، نو مجبوراً هغوی د صحابه یوه ډله د ځان سره که او مدینې نه ووته. خو د عادت مطابق د عربو دا وحشیان چې په خپل ښکار باندې به دوی ناڅاپي او د غفلت په حال کې د حملې موقع لټوله، هغوی چې خبر شو چې رسول کریم را روان دي نو هغوی منتشر شو او رسول کریم دا سمودال ته د ایساردو نه پس واپس تشریف راوړه. بنو سلیم او بنو غطفان چې داسې بار بار په مدینې باندې حملې اراده ښکاره کول، نو دې نه دا ظاهریږي چې د عربو دا وحشیان او جنګیالي چې کومې دا قبیلې وې دا د اسلام سخت دشمنې وې او شپه ورځ به په دغه فکر کې وې چې څه موقع میلاوه شي نو مسلمانان تباه او برباد کړي. نو د مسلمانانو چې کوم ها وخت نازک حالت و د هغې اندازه ولګوي چې په هغه ورځو کې په هغې باندې څنګه وخت تېرېدو. یو طرف ته خو د مکې قریش وو چې د اسلام د دشمنۍ او د بدر د جنگ چې کوم انتقامي روح هغې په وجه ګړانده وو او هغوی د خانه کعبه پردو سره به
انختی وو دا کسونه به خوړه چې تر څو چې موږ مسلمانان تباه نه کو په کلار به نه کینو. او بل طرف ته د عربو د سارا د واشیانو چې د قریش پر راپارولو دي د اسلام په دشمنۍ کې د مسلمانانو د وینې دوی تږي وو او په دغه تند نه دوی ناقلاره وو. نو لږ بیا وګورئ چې د بدر د واقعې نه پس یو څو میاشتو کې دننه رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم څومره ځل په خپله به دغه چې کومې قبیلې وې وحشي د هغوی چې کومې د ارادې وې خونې نه هغې نه ځان محفوظ کولو لپاره به هغوی سفر ته مجبوره شو. لکه چې څنګه سر ویلیام مور تصریح کړې ده چې دا ورځ هم سخته د ګرمۍ ورځې وې او ګرمي بیا د عربو د صحرا ګرمي وه. که د خدای پاک خاص نصرت د هغوی شامل حل نه وي او د رسول کریم چې کومه بیدار مغزي وه دی به هر وخت مسلمانان هوښیاره او چاک نه ساتلی نو د رسول کریم دشمنان او د دشمنانو چې کومه دا ډله وه د هغې د چاپې نه مخکې د هغې د منتشر کولو تدبیرونه دوی نه وي خپل کړی نو په هغه ورځو کې د مسلمانانو د تباهۍ او د بربادۍ کې هیڅ شک نه و پاتې او دا صرف بیروني خطرات وو. اندروني خطرات هم په هیڅ طریقه څه کم نه وو. په خپله مدینې کې دننه مسلمانانو کې منافقین موجود وو او د هغې د لستوڼي ماران ویل بس مبالغه نه وي او د هغې نه علاوه چې کوم غدارانو او پټ سازشونه کوونکي د دې عادت لرونکي چې کوم یهودیانو د هغوی دشمني انتها ته رسېدلې وه. نو دا څومره د مصیبت ورځې وې مسلمانانو لپاره او دا د دې په خپله د دې د خولې نه واوري. حضرت ابی بن کعب روایت کوي چې هغه وخت کې د صحابهو دا حل و چې هغوی به د ویرې د لاسه د شپې به هغوی سره د وسله وده کېده او هر وخت به هغوی سره وسله وه چې چېرته پرې څوک ناڅاپي حمله ونه کړي او یو بل ته به ویل چې ګورې موږ تر هغې ژوندي پاتې کېږو یا نه چې تر څو به موږ بیا په امن ژوند تېرولی شو خدای پاک نه بغیر به د بل چا ویره موږ ته نه وي. نو په دغو الفاظو کې څومره د مصیبت او د بېوسۍ اظهار دی او د امن او د اطمینان د ژوند لپاره څومره ناقلاري په دې کې پټه ده. د دې اندازه هر انصاف پسنده تن په خپله کولی شي. حضور فرمایم دغه حالات نن سبا هم دي ځینې ځینو کې په خاص طور د فلسطینیانو هم. یوه سریه د زید بن حارثه و تفصیل دا لیکلی شوي دي چې بنو سلیم چې کومه شکست و او د بنو غطفان جلاوطني او غزوه سوي کې د ابو سفیان تښتېدل او د غزوه بنو غطفان او د بنو سلبي او د بنو محارب په سپایي دا عسکري چې کوم حرکتونه وو دا د فوجي برتري دا د مدینې چې کوم مخې ته غلی د قوت او دغې دلالت دی کولو او ټوله نه مخکې د بدر په غزا کې د اهل ایمان کامیابي او د مشرکانو شکست دلتامیزه شکست د دې په بنیاد د اسلام دشمنان په اقتصادي مصیبتونو مشکلاتو نه ډېر پریشانه شوي وو ځکه چې د مکې نه د شام طرف ته تلونکې چې کومه معروفه لاره وه هغه د مدینې سره جوخته مدینې په غربي طرف ته د بحیره امر سره جوخته تېرېده او ابو سفیان د تجارتي قافلې ودرولو کوشش مسلمانانو په دغه لاره کړې وه او مدینې چې کوم خوشه قبیلې وې هغه هم د رسول کریم سره هغوی هم مصالحت کړی وو نو ځکه مشرکان د مکې دغه لاره د تجارت لپاره اختیارولو لپاره په هېڅ طریقه تیار نه وو او د اسلام له طرفه د مشرکانو د معاشي ناکهبندۍ په وجه خلک ډېر پریشانه وو او د شام چې کومه معروفه لاره هغوی پرېښوه هغې نوې لارې هغوی اوس لټولې او یو ورځ سفیان بن امیه کافرانو ته ویل شروع کړه د مکې چې محمد او د هغې ملګرو زموږ ژوند په موږ تنګ کړی دی او زموږ تجارتي مرکز ته تلو نه هغوی موږ ودرولي یو اوس موږ نه پوهېږو چې څه وکړو نو موږ هغوی خو د سیند د غاړه نه خوا کېږي لګیا دي او د سیند د غاړې چې کوم اکثر قبیلې دي هغې سره مصالحت کړی د هغوی سره ملاو شوي دي نو اوس موږ کوم طرف ته لاړ شو څه وکړو که موږ په مکې کې پاتې شو نو موږ به خپل راس المال به وخورو څه چې موږ سره دي هغه هر څه به وخورو یعنې پس موږ سره هېڅ پاتې نه شي چې دغه په ساره موږ ژوند بیا تېرولی شو همدغه مال په ګرمۍ کې به موږ شام او په
په اوړي کې به شام په جیمي کې د حبشه طرف ته به تجارت لمغه اوړو اوس به څه کېږي د سفیان بن امیه چې دا خبره واورې د خلکو نو پریشانه شو او اسود بن مطلب مشوره ورکړه چې د سیند د غاړې چې کومه علاقه دغه پرېږدي د عراق له طرفه شام ته تګ کیدی شي سفیان وایي چې زه خو دغې لارې نه هېڅ خبر نه یم نو ابو زما ورته وایي چې زه تا ته یو داسې رهبر باره کې وایم چې هغه دغه لاره ټوله پیژني هغه وایي چې دا فرات بن حیان اجلي دی هغه دغه لارې باندې ځي راځي او دغه لارې نه پوره خبر دی نو صفوان قسم وخوړ د خدای چې ډېره ښه ده زه خو ما خو همدا غوښته نو فرات راوختی شو دغه په راتګ صفوان ورته وویل چې موږ د تجارت قافله شام ته وړل غواړو او محمد صلی الله علیه وسلم زموږ د تجارت په حواله موږ پریشانه کړي یو ځکه چې زموږ قافله هغوی سره جوختې تېرېږي نو زه د عراق په لاره شام ته تلل غواړم نو فرات ورته وویل چې زه به تا د عراق د یو داسې لارې نه بوځم چې چېرته به د کومې لارې نه به د محمد اصحابو ته بیخي خبر هغوی به ترې نه وي دا بې آباده لاره ده صفوان ورته چې زه همدا غواړم دغې بیاباني سره زما دا به ما لپاره سره پریشانۍ سبب نه ځکه چې اوس د جمعې دی او په لاره کې به د اوبو اجت موږ ته به ډېر کم موږ ته پیښیږي او دا به موږ برداشت کړو بهرحال د سفر تیاري شروع شوه او دې نه پس د صفوان بن امیه د قافلې ته وویل د تیارۍ لپاره او خپلې ټولې پیسې د ځان سره واخیستې هر څه چې جمع کړي د ځان سره راواخیسته د سپینو زرو لوښي د سپینو زرو ډلۍ او نور ټول ستاسو سامانم او ابو زما هم صفوان له 300 مثقال سره زر او د سرو زرو او د سپینو زرو ډلۍ ورکړي چې هغه د ور لپاره خرڅې کړي او یو مثقال سره زر تقریبا د سپا باندې 4 ګرامه برابر وي بهرحال ډېر مقدار و ده او یو روایت کې دا هم راځي چې صفوان ډېر زیات مال د ځان سره وړو چې پکې د سپینو زرو ډلۍ او د سپینو زرو لوښي هم و چې وزن یې 10,000 درمو مالیت و ابو سفیان بن حرب هم ځان سره ډېر زیات سپین زر راخستی و او د قریش نورو خلکو د خپل خریدارۍ لپاره سره زر او سپین زر د قافلې خلکو ته سپارلي وو او صفوان او ابو سفیان علاوه هم ډېر خلک دغه تجارتي قافلې سره وو لکه عبدالله بن ابي ربیعه حویته بن عبدالعزا او داسې فرات بن حیان په رهبرۍ کې دا قافله د عراق په لارې شام طرف ته د تجارت لپاره روانه شوه د سریه د تاریخ او د نور نوم باره کې دا راځي چې دا جمادی الاخرى 3 هجري کال کې شوی و د سریه د ځای په لحاظ دغه کاروایي ته سریه کرده هم ویل کېږي دا کرده د نشت په اوبو کې یو ځای دی د اوبو او د مکې قریشو د خپله طرفه پوره احتیاط سره دا لاره خپله کړې وه دا چې ذکر یې بره شوی دی او کوشش د هغوی دا و چې مدینې ته د دې خبرونه رسېږي نو موږ به په دغه لاره به د هغې تګ بیا ګران وي خو خدای د څه بل څه منظوره و د مکې خلکو نه خو دا خبره پټه نه شوه پاتې کېدی نو نعیم بن مسعود اشجعي د دغه منصوبې نه خبر شو او په دغه ورځو کې هغه څه کار له دغه مدینې ته تګ ورته ورپېښ شو دا بېدین او مشرک و دا چې مدینې ته لاړو نو د بنو نظر سردار کنانه بن ابي حقیق کردای سارو هغه ورباندې شراب څکولی وو او یو صحابي سلید بن نعمان بن اسلم به بنو نظر کې اکثر تله راتله نو دغه دوران دی ملته راغله او هلته کنانه بن ابي حقیق او نعیم ناستو نعیم د شرابو په نشه کې و نو ځکه هغه په ځان باندې قابو بیا نه موندی شو په نشه کې هغه دا راز ښکاره کړو یعنې هغه د صفوان بن امیه په نګرانۍ کې د عراق په لاره د شام طرف ته چې کومه دا تجارتي قافله روانه وه د هغې باره کې هر څه وویل سلید بن نعمان چې دا واورېد نو بهر راووته او رسول کریم ته هر څه وویل رسول کریم چې دا اطلاع چې ورته ورسېده نو هغوی فوراً تیاري شروع کړه او د 100 شهسوارانو لښکر هغوی
روان کو. د دې سالاري حضرت زید بن حارثه ته سپارلی و. حضرت زید بن حارثه لپاره دا لومبی موقع وه چې هغوی د یو اسلامي لښکر سپه سالاري باندې مامور کړی شوي وو او هغوی په دغه مهم کې کامیابه شو. په یو روایت کې دا راغلی دی چې رسول کریم حضرت زید بن حارثه د 100 چارسوارانو سره لېږلی وو. هغوی د هغې طرف ته روان شو او قافله راونیوه. د قافلې والاو چې کوم سردار هغه ځنګل طرف ته وتښتېدو او صحابه د یو یا دوه کسان بندیوانان که او د قافلې سامان یې نبي کریم له راوړه. رسول کریم د هغې 15 برخه کې او د خمس د مالیت هغه 20 زره درمو د قیمت برابر و او باقي مال هغوی د سریه والاو کې تقسیم کو. او یو روایت کې دا چې زه ډېر په تیزه هلته نه راغلي وو او ډېرې په تیزه هغه ټوله لاره تېره کړې وه او د قریش قافلې بالکل د بې خبرۍ په حل کې د کردن نومي چینې سره ایسارېدو لپاره راکوزېده چې هغوی لاړ هغوی ورونیوه او د دغه ناڅاپي الغار په ذریعه هغوی پوره قافلې باندې قبضه وکړه او صفوان بن امیه او نور خلکو لپاره بله څه لاره بیا نه وه سوی د تښتېدو نه. هغوی د قافلې چې کوم رهنما و فرات بن حیان او نور چې کوم 2 کسان و هغه ګرفتاره کړه او د لوښو د سپینو زرو ډېر مقدار چې دوی سره و او یوه اندازه دا ده چې د هغې قیمت 1,00,000 درهم و چې دوی ته په لاس راغلی و. نو رسول کریم خمس دینار وباسل او د غنیمت مال د لښکر په خلکو کې تقسیم کو. د قریش چې کوم رهبر فرات هغې بیا اسلام قبول کړو د رسول کریم په لاس باندې. حضور فرمایي چې دې باقي خبرې به انشاءالله بیا کېږي او فرمایي چې دا چې کومې قافلې به تلې د دې چې کوم مدرولو نو دا دې لپاره ضروري چې دا به مسلمانانو خلاف د جنګونو د تیاری لپاره به دوی سامان راغونډولو او نن سبا په زمانه کې چې څنګه چې پابندۍ لګولې کېږي دا د هغې یو قسم و. نو حضور فرمایي دا پابندۍ خو د خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره لګي او ځینې ځینو کې په غلط قسمه لګي لکه امریکې چې په یوګنډا باندې کومې پابندۍ لګولې دي دې لپاره چې هغې په پارلمان کې د ال جی بي ټي خلاف هغوی قانون پاس کړی دی. نامه دوی نه اخلي د دې خو اصل خبره حضور فرمایي همدا ده. نو دا خو د دوی حل دی اسلام باندې به دوی څه اعتراض کوي. بهرحال دا خبره باید هم کېږي. حضور فرمایي چې د فلسطین چې کوم مظلومان دي د هغې لپاره د دعا لپاره به یو ځل بیا هم ووایم. اوس کم از کم دومره خو شوي دي چې ځینې غیر مسلم او ځینې سیاستدانان په ویره خو څه نه څه دغه ظلم خلاف خبرې کوي لګیا دي او ځینو خو ځینو یهودیانو هم زه دغه عمل نه د وزاره اظهار کړی دی او د اسرائیل حکومت ته هغوی دا وایي چې موږ ولې بدناموئ لګیا یې. نو بهرحال واړه وزونه څه نه څه یو نه یو ځای نه دغیانو هم راوچتېږي لګیا دي او دوی دا وایي چې 4 ګنټې لپاره هره ورځ جنګ ودروئ چې ولې دوی د پاز نامه ورکړې ده او مقصد یې دا دی چې فلسطینیانو ته د مدد رسي. خدای پاک بهتر ښه خبر دی چې څومره عمل به کېږي په دې باندې او چې کومې باقي 20 ګنټې دي نو هغې کې به دوی څومره ظلم کوي په فلسطینیانو. خدای ښه خبر دی چې څومره به دوی بمباري کوي. اکثر لوی حکومتونه او سیاستدانان د فلسطینیانو ژوند له هیڅ اهمیت نه ورکوي لګیا دي. د هغوی خپل مفادات دي خو بهرحال دغه خلکو ته یاد ساتل پکار دی چې خدای پاک وخت تر یو وخته ورکوي او دنیا صرف دا دنیا نه ده بلکې بل جهان هم شته. دوی دا ګڼي چې که دغه دنیا کې موږ ټولې فایدې پورته کړي نو هر څه به موږ ته ترلاسه وي. په دغه دنیا کې نیولې کېدی شي دوی او په بل جهان کې دوی نیولې کېدی شي دوی به نیولې کېږي. بهرحال موږ ته د دعاګانو طرف ته پام پکار دی. خدای پاک دې د دغو مظلومو فلسطینیانو د فریاد په جواب کې د دوی د ظلمونو نه دوی له د خلاصۍ ورکړي. حضور فرمایي دا وخت به د لمونځ نه پس ته غایبانه جنازې هم کوو. لومړۍ جنازه د منصوره باسمه صاحبې ده چې د حمیدالرحمن خان صاحب اهلیه وه. تېر ورځو کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دا د نواب عبدالله خان صاحب او د حضرت صاحبزادې عبدالحفیظ بیګم صاحبې نوسۍ وه. د حضرت مرزا
شریف احمد صاحب او د ابو زینب بیگم صاحب هم د نوسه وه. میاں عباس احمد خان صاحب او د احمد الباری بیگم صاحب د لور وه. د خدای پاک په فضل موسی وه، ښه نیک فطرته ښځه وه. حضرت خلیفة المسیح ثالث چې کله د هغې د نکاح اعلان فرمایلی و، کومه خطبه یې چې ورکړې وه، نو هغې کې ځینې نصیحتونه مو، نو ځکه زه د هغې خطبې هم څه برخه به واورم. هغوی فرمیل چې نکاح سره پالک وجنې داسې نوې ذمهوارۍ راشي چې د هغې نه مخکې په هغوی نه وې. فرمایي چې یو خو د ښځه او د خاوند یو بل ذمهوارۍ دي، د یو بل طرف ته د خاوند ذمهواري د ښځې طرف ته او د ښځې ذمهواري د خاوند طرف ته، دواړو بیا یو ځای به د دواړو څه ذمهوارۍ دي چې د هغې تعلق اولاد سره وي. خو تر څو چې د اولاد تعلق دی نو څه ذمهوارۍ دې کې ویشلې شوې وي، یعنې مور پی ورکوي ماشوم له، پلار نه ورکوي، او پلار د کور نه بهر د ماشوم خیال ساتي چې هغې کې اوارګي پیدا نه شي. او د ښځې ذمهواري د کور د حدونو تر دننه وي. نو بهرحال دا دواړه که خپل حقونه پوره کوي نو ډېر قباحتونو نه ماشومان بچ کېدی شي زموږ. بیا هغې فرمایي چې کوم آیتونه موږ په دغه موقع وایو نو دغه قسمه ذمهوارو طرف ته پام ګرځوي. خدای پاک فرمایي یو خو ضروري ده چې یا ایها الناس اتقوا ربکم، په دغه آیت کې اتقوا الله هم دی، او په نور هم ډېر سیاق و سباق کې د تقوا ذکر دی. خو په دغه آیت کې چې کوم د نکاح په موقع ویل کېږي د رب تقوا، او دا د رب تقوا ده چې څنګه خدای پاک د خپلو بندګانو ربوبیت کوونکی دی، نو تاسو دواړو هم ربوبیت، نو تاسو د دواړو هم ربوبیت کوونکی دی، او داسې تاسو باندې هم د ربوبیت څه ذمهوارۍ راتلونکي دي چې هغه به تاسو په داسې صورت کې پوره کولی شي چې تاسو د حقیقي رب د خدای تقوا خپله کوئ. او بله دا چې دا رشته ډېره نازکې وي، ډېره غلط فهمۍ د بې احتیاطیانو په نتیجه کې پیدا کېدی شي. ځکه دې نه د بچ کېدو لپاره موږ له حکم راکړی شوی دی چې قولوا قولا سدیدا، صرف د رښتیا نه به دلته کار نه جوړېږي، بلکې ډېرې داسې خبرې چې پکې هېڅ قسمه کجي نه وي، سیده خبرې وي، هغه لاره که تاسو خپلوئ نو ستاسو ترمنځ به هېڅ قسمه غلط فهمي څه خفګان به نه پیدا کېږي. او درېیمه خبره ده چې ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چې ستاسو مشرانو ستاسو د مستقبل په خیال ستاسو تربیت کړی دی، او که تاسو خپل د مستقبل خیال ساتئ نو به تاسو هم د خپل د مستقبل خیال ساتئ او د خپلو ماشومانو تربیت به کوئ. دا چې کوم مستقبل دی چې تعلق یې تربیت سره دی، دا کوم تربیت چې مور پلار د ماشومانو کوي، نه د هر نسل بیل مستقبل دی، د یو قسم مستقبل نه دی. او دې لپاره دنیا او د دنیا معاشره په حرکت کې ده. فرمایي چې اوس زمانه بدله شوې ده، او هغه انقلابي عظیم چې زیری موږ له راکړی شوی و د هغې اثر موږ ته ښکاري په اسمان. ځکه نن د پلار ذمهواري مختلفه ده، دغه ذمهوارۍ نه چې کومه زموږ ذمهواري وه، بلکې په زیات احتیاط نور وسعتونو والا ذمهوارۍ به دوی د نظر وړاندې ساتي، او د خپلو ماشومانو ذمهواري به اوچتوي چې د احمدیت د تربیت، هغه تربیت چې تعلق یې ټولې دنیا سره دی، د هغې بار اوچتولو لپاره د هر راتلونکي نسل تیار وي. هغوی فرمایي چې خدای پاک دې موږ له دغو څیزونو باندې د پوهېدو په دې باندې عمل توفیق راکړي. بیا هغې فرمایي چې د کم نکاح لپاره زه دې وخت ودرېدلې یم، دا د یوې خپلوانې ماشومې دی چې زموږ د وړوکي ترور، زموږ د کشرې ترور او د هغې د خاوند د نواب عبدالله خان صاحب او د احمد الحفیظ بیگم صاحبې دا نوسۍ ده، او د مسیح اسلام څلورم نسل هغې فرمایي چې شروع کېږي وه. دا د حضرت مرزا شریف احمد صاحب نوسۍ ده، او په دغه وجه حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د دې تعلق دی. ذمهوارۍ دوه چنده دي، او که ذمهوارۍ دوه چنده دي نو انظار هم بیا دوه چنده دي. نو ځکه زموږ لپاره چې که موږ لپاره زیرې دوه چنده دي، ما پوهېږي هغوی د خاندان ماشومان چې د خاندان مشرانو کشرانو ته پوهېدل پکار دي په خپلو ذمهوارو، ځکه چې که هغوی خپلې دوه چنده چې کومې ذمهوارۍ دي دا نه پوره کوي نو بیا به هغوی دوه چنده انظار ګوري.
خدای پاک دیو کې حضور فرمایي چې د خاندان چې کوم مشران کشران دي هغې په دغه خبره پوه شي. بیا هغې فرمایي چې زه چې کله هم د داسې د نکاح اعلان کوم چې پکې د الله کې د جنت تعلق مسیح موعود علیه السلام سره وي د رشتې په لحاظ، نو زما طبیعت کې فکر هم پیدا شي، د دعاګانو طرف ته رجحان پیدا کېږي چې خدای پاک د دې له دغه مقام د پیژندنې توفیق ورکړي او هغوی د خادم کېدو په لحاظ چې نورو نه مختلفه دي، نو هغوی ته زیات لوی خادم په طور په دنیا کې ژوند تېرول پکار دی. بهرحال د نصیحت والا الفاظو حضور فرمایي ځکه ما هم بیان کړ د دې د ذاتي ژوند باره کې د بس په منصوره د دې د ژوند باره کې د دې لور لیکلي دي. په وړوکوالي کې موږ خدای پاک سره معرفي کړي وو د خپل نصیب لپاره په دعا به زور ورکول او اکثر به دا وي چې دعا کوه چې خدای پاک دې ستاسو واسطه ښه خلکو سره جوړه کړي او د دعا په دغه دعا باندې چې کله موږ لوی شو نو بیا پوه شو، په وړوکوالي کې به نه پوهېدو. وایي زما مور ډېره زیاته مینه ناکه وه، خپل د نفس قرباني به یې کوله او د خلکو خیال به یې ساتلو او حضور فرمایي دا حقیقت هم دی. په ظاهره خلکو ته دا تاثر ملاویږي چې هغوی په ځان باندې به ډېر خرچ کولو، خو نه هغوی به په خپله قرباني کوله او د نورو خیال به یې ساتلو. مثلا په جلسې به چې راتله نو د غریبانو لپاره به تحفې وړې، ځان لپاره به هېڅ نه اخیسته. یو جینۍ پاللې وه، د هغې خاطر بیت یې هم کړو، بیا هغه واده کړی وه. او دې نه علاوه هم د ډېرو جینکو ودونه یې کړي وو. د هغوی کور ته به هم خلک ډېر تله راتله، ګاونډیانو له به یې هم روټۍ لیږله. یوه لنګرخانه وه چې د دې به روانه وه، ان تر دې چې یو تن و چې بهر په سړک به یې جاړو لګولو، هغه به هم عین د روټۍ په وخت دې کره راتلو، روټۍ به خوړه. د ډېرو خلکو هغوی وظیفې لګولې وې، که دوی ته به ویلې کېده چې ځان لپاره هم څه جمع کوي، نو دوی به وایي چې ما سبا د باره کې چېرته سوچ نه دی کړی راتلونکي وخت باره کې د مالي ضرورتو په لحاظ. د واقفینې زندګي به ډېر ادب کولو، ډېر عزت به یې کولو، د هغې به یې خیال ساتلو. کوم خپلوان چې واقفینې زندګي وه هغوی سره به یې تعلق ساتلو، دعوتونه به یې ورله کول او دا به وی چې موږ ته به هم وی او وی چې موږ ته به هم دا وی چې واقفینې زندګي خو قرباني کوي، واقفینې زندګي خو قرباني کوي، د دې خیال ساتل پکار دی. د هر رشته ډېره ښه پوره کړې وه. همیشه به یې دا وی چې زه دا سوچ نه کوم چې ما سره بل چا څه کړي دي. او چې کله به هم چا څه غلطي وشوه، څه زیاتې به شوې وه، نو دوی به په معافي غوښتو کې به دوی وړاندې کېده. که نوکر ته به هم غوسه وکړه نو هغې نه به هم بیا معافي غوښته او انعام به هم ورکولو. د دې زوم مرزا تقي الدین وایي چې ډېر وړوکې عمر کې هغوی وصیت کړی. حضور فرمایي ما هم لیدلي وو، ډېر حیران وم زه په وصیت فارم چې مې لیدلی وو چې 14 کاله په عمر کې هغوی وصیت کړی وو. د وړوکوالي هغوی خوب اورولو چې هغوی وایي چې ما د خدای پاک خپه نیولې ده، ډېره په سختۍ او جاړم. وایي چې زه راپاڅېدم نو واقعي ما ژړل. وایي تر اوسه وایي خدای پاک ټول کار زما پوره کوي، ټول کارونه. دلته د دوی یو پېژندګلو روحي شاه صاحب د هغې وایي چې دوستي به چې کوله، ملګرتیا به چې کوله نو پوره کوله به یې. ډېر شکرګزاره طبیعت لرلو، خدای پاک په رضا باندې به راضي وه، د هغه د نعمتونو شکرګزاره وه او د احسان سلوک به خلکو سره کولو او شکرګزاري به یې ډېره کوله، دومره زیاته چې انسان به شرمنده شو. د دې ورندار د طاهره فاروق صاحب وایي د ورندار په ځای ملګری او خور یې مانه جوړه کړې وه. بېلوسې مینه یې کوله او ډېر ښه شخصیت او ستره شخصیت هغوی لرلو. رشته پوره کول هغې له راتله، څه به چې ځان له خوښول هم هغه به یې بل هم خوښول. یو خبره هم زړه کې نه ساتله، صفا خبرې به هغوی کولې. د لمونځ روژې پابندي وه، هغې کې د قرآن تلاوت به یې کولو، خلافت سره بې انتها دي تعلق لرلو او تړون یې و.
جماعتي کارونه به چې کوم ورته وسپارلی شو ډېره په دلچسپۍ به یې کول. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. د دې ماشومانو ته د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. د دې خاوند دی هغې له د صبر او حوصله ورکړي. ماشومانو له د صبر او حوصله ورکړي. دویمه جنازه ده د چودھری رشید احمد صاحب چې سابق ډیپټي رجسټرار وو د زرعي یونیورسټۍ فیصل آباد، نن سبا امریکې کې وو. دوی هم تېرو ورځو کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دا هم د خدای پاک په فضل موسی وو. د دوی زوی رفیق طاهر صاحب هلته جماعتي خدمات ترسره کوي لګیا دي په لاس انجلس کې. دوی وایي چې په خاندان کې د ټولو نه مخکې احمدیت د دې د مشري ورور چودھری برکت علي صاحب په ذریعه راغلی وو. د هغې نه پس د هغوی پلار او باقي کوروالا هم د بیعت سعادت ترلاسه کړی وو. د کال 1994 چې کوم فسادات وو نو هغې کې یو خلک د دې حالانکې د دې کور د یونیورسټۍ دننه وو په کوارټرو کې د یونیورسټۍ، خو بیا هم خلکو په حمله خلک راغونډ شوي وو، حمله یې کړې وه او د دې د کور سامان یې لوټلی وو او ټول سامان یې تیور ورته کړی وو. بهرحال دوی خو هلته نه لاړه چې کله حالات بهتره شو او 3 میاشتې پس هغوی یونیورسټۍ ته واپس راغلي وو. نو د وایس چانسلر وی چې د کریسنټ مل چې کوم مالک دی هغه وایي چې که زه ستاسو چې کوم نقصان دی ماته وایي زه به پوره کول غواړم. نو چودھری رشید صاحب وی اسمان طرف ته ګوته ونیوه چې زه هیچا نه به مدد نه اخلم. زه د خدای پاک په لاره کې دا نقصان برداشت کومه لګیا یم او د خدای پاک په لاره کې دا نقصان ماته شوی دی، خدای پاک به پوره کوي. نو بیا خدای پاک داسې فضل وفرمایلو چې ډېر په کم وخت کې د دوی د ټول نقصان تلافي هم شوې وه. خلافت سره ډېره د مینې او د اطاعت د دوی یو رشته وه. د احکاماتو لفظ په لفظ تکمیل کوشش به دوی کولو. دومره ایمانداري وه دوی کې چې د یونیورسټي ګرانټس کمیشن دوی ممبر وو. ډېر اعزاز و دا هم. نو یو ځل چې اجلاس و او د دې چې کوم د کرایې پیسې دې ته ملاو شوې وې نو واپسې کې د دې ځینې خپلوان چې ورته موږ هم تاسو سره تلل غواړو نو هغوی خپل ټکټ بیا بدل کو، سیکنډ کلاس ته لاړه او خپلوانو سره باقي پیسې چې کومې وې هغه حکومت ته واپس کړې. او یو ځل دوی تللي وو هلته د یونیورسټي ګرانټس کمیشن چې چیرمن د هغې دفتر ته، نو دوی خپل کارډ ولېږلو. نو ډایرکټر صاحب نو هلته چې دوی لاړو خپل کارډ ولېږلو نو دننه نو ډایرکټر صاحب پخپله بهر راغله ملاوېدو له. هلته یو ملګری د هغې ناست و، هغې ته ویل چې دا هغه ته نو چې چا د دیانتدارۍ ذکر ما تاسو ته کولو، داسې دیانتداره دا تنده. نو دوی فوراً هلته د جومات تعارف هم وکړو چې زه احمدي یم او دا ټوله چې کومه زما ماننداري ده نو د دې لپاره ده، زما د احمدي کېدو په وجه ده. نو احمدیانو لپاره حضور فرمایي دی کې یو سبق هم دی چې موږ ته همیشه په ایماندارۍ خپل فرض ترسره کول پکار دی او هېڅ قسمه د مال لالچ نه دی پکار. د چندو په ادایګۍ کې هم د مال په قربانۍ کې هم دوی وړاندې وو. د مور پلار او د وروڼو خویندو علاوه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د مسیح اسلام له طرفه به دوی باقاعده د طریق جدید او د وقف جدید چندې ورکولې او ډېر مینهناک دوی شخصیت و. د یونیورسټۍ چې کوم څومره وو سبق ویونکي نو هغې د خپلو ماشومانو او وروڼو په شان ساتلي وو او یو مونځ به موږ به ټول یو مونځ لپاره به موږ ټول راغونډېدو، دې کره به موږ کولو. د ماښام مونځ په خاص طور همیشه به ډېر په مخ باندې به د دوی مسکا وه. ډېر قانع انسان و. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی ماشومانو ته هم د دې نه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر